د شوال په میاشت کې نکاح کول دا منحوسه ګڼل کېږي. څوک پکې واده وکړي نو دا منحوسي، څوک پکې چاته د نکاح پیغام ورکړي دا منحوسي. داسې قسم د خبرې په معاشره کې دا موږ اورو. راځئ قرآن او حدیث په رڼا کې د دې مسلې وضاحت کوو چې آیا په شوال میاشت کې نکاح کول، واده کول دا منحوس حسابیږي یا نه حسابیږي. معاشره کې خلک خبرې کوي او دغه خبرې موږ باندې څنګه لاګو کېږي. دغه خبرې زموږ ذهن ته پرېوځي، په دغه خبرو باندې موږ عمل کوو. نو دا ښه نه ده چې موږ صحیح پیغام واورو، د قرآن او حدیث مطابق موږ واورو او دغه پیغام مخکې پروموټ کړو. دغه غلط توهمات، خیالات، سوچونه، غلط مسئلې دا مشورې شوي دي، دا موږ ختم کړو. راځئ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها سره نکاح کړی و د شوال په میاشت کې. بیا د شوال په میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم عائشہ سره وادم به کړو. عائشہ رخصتیم بیا په دې میاشت کې شوی و. نو پته ولګېده چې شوال په میاشت کې نکاح کول منحوس نه دي بلکې سنت دي. او ډېر کسان دا نه غواړي چې دغه سنت دی په معاشره کې ژوندي شي، خلک پرې عمل وکړي، ځکه هغوی را تور لګوي چې دا منحوسه ګڼل کېږي. نو معاشره کې خلک خبر کوي، ډېر زیاتې خبرې کوي. نو هغه معاشرې خبر به نه منو چې تاسو ته کوم قسم مسله وي. راځئ په کمنټ کې وایي، انشاءالله په هغې باندې به ویډیو سازو او معاشرې نه غلط رسمونه، رواجونه دا به ختموو.